أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. سورة النحل 101 نمبر آیات. دی 101 نمبر آیات کی د کافرانو یو اعتراض ذکر کیږي د نبی علیہ السلام پیغمبرای باندې، او اعتراض وی د سکه و چې کله به یو حکم منسوخ شو دغه بځای بل حکم راغی، نو د نبی علیہ السلام پیغمبرای باندې به اعتراض دغه ځای نه جوړاوه چې تا کله یو شان خبره کوي کله بل شان خبره کوي، نو که مخکینه حکم د الله تعالی د وسنه حکم د کوم ځای نه راغی، او که د وسنه حکم د الله نه مخکینه حکم د چاو دی د دوی عقیده دا و چې د الله تعالی په احکامو کې تغییر ناراضي، الله تعالی د هر څه د مکه معلوم دي په احکامو کې تغییر ناراضي، او دا تغییر چې پکې راوځي نو دا د خپل خبرې تر خپل ستر نه داسي کې منسوخ کېدو باندې اعتراض نو الله تعالی و اذا بدلنا آیه مکان آیه، هر کله چې بدل کې راوړو یو آیت لره مکان آیت په زید بل آیت باندې یو آیت منسوخ شي په ځای باندې بل شي. والله اعلم بما ينزل، الله تعالی خبرږي په هغه سمانه چې نازلې، یعنی الله تعالی د منسوخ کېدو په علم باندې پورا خبر دی، رسنه چې خبر دی نه دی د منسوخ کېدو خپل حکمت دي، خپل مقصدونه به پراته وي، هغه بنیاد باندې ځنې حکمونه منسوخ شي. د منسوخ کېدو د نسخ تفصیلی بحث ور د بقره کې تر شوی دی، لیکن لړنه خلاصه د دې ځکه سره چې کوم متعلق د غدا د چې منسوخ کېدو دي د الله تعالی په علم کې یو مسله موجوده چې دا مسلې دا حکم نه دی وخت پورې کوي نو فائدہ لري، او دغه وخت نه اخو به حالات بدلېږي بیا دغه حکم بدلول پکاري، نو د منسوخ کېدو په دغه طریقه باندې شروع کیږي. د دې مثال د سی وایا د یو سړی مریض بیماری او ډاکټر ورته وایي ډاکټر ته دوايي ولې چې دا دوايي به تر ټانګي ټیم پورې استعمال کړي، ټانګي ټیم کې چې کله بیا ما سره مخامخ شي زبري دوباره وګورم هغه ټیم چې دی کله هغه ټیم پورا چې ډاکټر تراشي ډاکټر ته دوايي بدل کړي، اوس دا دوايي چې کوم د بدل کړی دا معنی نه و چې ولنه غلطه و او اوس ور صحیح دوايي ور پیدا کړه اواله ولاسي ور کړی و د سینه دا بلکې دغه د ولنه دوايي هم د ټیم پورې ضرورت اوس هغه ضرورت پوره شو، اخر دغه دوايي کار ختم دي نور نشته اوس بل دوايي پکار ده. دغه سي حال د منسوخ دی، منسوخ هم یو حکم یو ټیم په یو حالت سره پیټي اخو بدل الله په علم کې دای چې نور د نوې حالات سره پیټ نه دی نو بیا منسوخ شي. نو والله اعلم بما ينزل کې دغه مسالې ته اشاره ده چې منسوخ کېدو په علم باندې الله تعالی پورا خبر دی. قالوا ندي واي انما انت مفتر، یقینا د ځان نه جوړاون کوي ان دوی حکم د ځان جوړ کړي د الله تعالی حکم نه دی، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکې اکثر د دوی نه پوهیږي نه. لا علمون کې د اشاره شوه د کوم خلک د اعتراض جوړ کړي دي دغه اعتراض کوونکي خلک عالمان نه دي، په دین باندې پوهیږي نه، او منسوخ کېدو په حقیقت باندې نه دي خبر چې دا منسوخ په کیسه شي نو اعتراض خو جوړه میدا دي چې کله په مسله باندې نه پوهیږي نو سوال بکې تپوس ځان لشي تپوس به داسې کې جواب بشي په مسله باندې کوم سوالات دي په ادب او احترام سره دغه سوالات وړاندې کې زما ذهن کې دي سوالات دي حل پکار دي ته دا دغه جوابونه ملو شي، او سوال په حل کول کې هغه کې تعظیم او احترام ضروری دی، ته تعظیم او احترام د استاد لري. دویم اعتراض دی، اعتراض څه دی چې په مسله باندې نه پیږي بس ځان پې نه پوهې خو هوا ورلور کې د هغه کس چې د چا طرف د خبر راغلی هغې خلاف پراپیګنډه شروع کړي چې ګوره دا غلط ځکه دی چې د ذهن کې دا شی وشو په هغه ذهن کې هغه شی وشو، او خلک خبرې انتشار راولاړې او د مقابل کس د بدنامي د مقصدي، نو دغه اعتراض دی، اعتراض حرام دی، تپوس کول دا بنیاد دا ټیک شي دا جایز دی. او نبی رسول الله فرمایي انما الشفاء الغي السؤال، د ناپوهي علاج تپوس کول دی. یو ځکه صحابه کرام روانو نبی رسول الله د صحابه کرامو سره سفر روانو چې کتل روجا د ګرمۍ موسم دی، یو کس بیهوش پروت دی خلک به وباړي، نبی رسول الله ولدار روجا د سفر باندې روان دی ګرمۍ د بیهوش شو، نو نبی رسول الله ورته وی چې ګورئ انما الشفاء الغي السؤال، د ناپوهي علاج خو تاسو کول ځان پوهه کې چې روزه خلک په سفر کې روزه نیسي کې نه نیسي، او دومره ګرمۍ کې سړی بیهوش کېږي روزه څه حکم دی، نو بیا هغې نه بعد چې کوم دی نو روزه نیسي، تاسو ځان نه پوهیږئ یو کس باندې وباړه وایي هغه بیهوشه پروت. دغه حدیث نه معلومیږي چې د ناپوهي علاج تپوس کول دي، خو اعتراض کول نه اعتراض حرام دی.
کم خلک چې اعتراضونه کوي اعتراض کوونکو ته الله تعالی دین توفیق نه ورکوي او دغه خلکو ته په دین باندې استقامت نه نصیبېږي اکثر باغیان کېږي ګمراه کېږي چې کوم کسان اعتراضونه کوي نو بل اکثرهم لا علمون بلکې اکثر دوی نه پوهېږي نه خو نه پوهېدلو نه وروسته تپوس نه کوي اعتراض کوي نو ځکه یې جرم دا شو چې دې ځای کې د خلکو دپاره زجر ذکر شو چې دا کار هم ټیک نه دی قل ورته ووایه نزله روح القدس قل ورته ووایه نزله نازل کړی دی قرآن لره روح القدس روح پاک نه مراد جبرائیل علیه السلام دی دوی اعتراض کوي چې دا خبرې دروغ دي د ځان نه جوړې کړې دي جواب کې ورته ووایه چې دروغ نه دي د ځان نه دي بلکې دا خبرې جبرائیل علیه السلام نازلې کړې دي من ربک طرف دربستانه بالحق په حق سره حق مطلب دا چې د حالاتو سره حکم پټ دی د الله تعالی په علم کې دا چې د دې حالت پورې د مخکینی حکم او استقوا دی بل حکم شي ليثبت الذين امنوا دې لپاره چې کله کې هغه کسان امنو چې ایمان راوړل دا هم ترغیب دی قران ته او آسماني وحی ده هم د قران فائدې بیانوي چې د قران د بیانولو څه فائدې دي نو دې څنګه کې د قران د بیانولو درې فائدې ذکر کیږي چې کوم ځکه قران بیانېږي دا قران چې کوم جبرائیل السلام راوړی دی دې درې فائدې دي ذکر شوی دي یو دا ده ليثبت الذين امنوا دې د لپاره چې کلک شي هغه کسان چې ایمان راوړل دي نو کوم ځکه چې قرآني درسونه یو خلک وته کینی هغه خلک خپل ایمان باندې کلک څوک دوک کولای نشي څوک ورخطا کولای گمراه کولای نشي او دغه ځکه چې باطل فرقې باطل پیدنې ناکام کیږي مسلسل ناکام کیږي یو فائدہ دا شي وهدن او دا هدایت یعنی عقیده او احکام د قرآن نه معلومیږي چې کوم ځکه چې قرآني درسونه نه غوښتل چې خلک ته د عقیدې مسایل هم معلومي او د نور اعمال او مسائل او احکام ورته هم معلومي وبشرى للمسلمین او دا زیر د مسلمانانو لپاره کوم خلک مسلمانان د قرآن کې خپل ځان لپاره خوشخبریان هم اینی چې بده حکم باندې عملو کې سبب ته ملاويږي د څه بدله ملاويږي د پلان حکم بده څه بدله ملاويږي هغه بدلی چې کوم دي نو خو به خوشخبریان دي نو مؤمنانو د مسلمانانو په قرآن کې خوشخبریان ملاويږي چې دا غوښتل انسان کې تازگی پیدا کیږي استقامت پیدا کیږي او مخکې د نور اعمال او ترقی په کې پیدا کیږي ترغیبات په کې پیدا کیږي ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لدې ځکه ان اخوا یو بل اعتراض کافرانو نقل کیږي چې کوم د نبی عليه السلام پیغمبري باندې بدوي کا او داغي جواب ذکر کیږي اعتراض دا و چې په دغه زمانہ کې د نبی عليه السلام په زمانہ کې مکه کې یو سړی اوسېده چې انګرای کار به کوي مشهور انګرو او دا انګر د روم اوسېدون کې او رهایش ته ورته د روم ته تک راغله کاروبار کوي ندی انګر متعلق چې کوم دی بلعام یا میقاس د دینوم تاریخونو نقل کړي دي او دا کس د تورات حافظ دی او د آسماني نور کتابونو باندې هم لګ پیدا گزارای کوله یند کس عالم واسي کس نو دغه نبی عليه السلام خبره ډېر بغاور سره اورېدلې ځکه د تورات او د انجیل عالم او علم لارو هغه کې د نبی عليه السلام پیشنګویان موجود وي نو د انګر شوق دا و چې د نبی عليه السلام خبري واوري چې د هغه پیغمبر چې کوم په انجیل کې داغي علامات ذکر شوی دی او داغي خبر ذکر شوی دی چې هغه دی کنه دی نبی عليه السلام خبره به جواب ورته نو داغي نه به یقین نه ته چې داغه پیغمبر د چې کوم په آسماني کتابونو کې ذکر وو د نبی عليه السلام خبره ډېر بغاور سره اورېدلې ډېر په توجه سره اورېدلې نبی عليه السلام مکه لکه د خواله تو اکثر چې ټیم پاره خواله به ورته خبري به سره کوي او دا د روم اوسیدون کې عجمي سړی دی عرب نه دی دغه ځګین نه کافرانو اعتراض پیدا چې ګور نبی عليه السلام کوم قرآن بیانوي نو وسه موږ معلوم دا زی دغه انګر خواره زی د انګر نه خبر یاوري او دغه انګر خو زمنګ د بوتانو د مخ نه مخالف دي نو بده وجه باندې نبی عليه السلام لمسي او دی وجه ماته وحي وشو دا خبره خو د انګر خي نو دې ځکه کې داغي جواب ذکر کیږي الغلا ولقد نعلم يقينا من قويب انهم يقينا دا کافرون يقولون واي انما يعلمه بشر يقينا تعلیم ورکړل د نبی عليه السلام ته یو انسان چې هغه د انګر ته نسبت کاو الله تعالی جواب کوي لسان الذي جبد اغه سړی يلحدون الیه جدي نسبت کوي هغه ته اعجمي عجمي دي روم سيدون کې د عربي نه دي وهذا او دا قران لسان عربي جبد عربي د مبين خکارا نو اعجمي او عربي کې خو فرق یا اعجمي سره عربي څنګه ویل چې د آیاتونه چاته پیش کولې شي نش پیش کولې نو یو جواب دا چې دا قران عربي دی او سره اعجمي دی نو سمون نه کول
اوس که اسب دوی می ترازو چیرې قران خود الفاظ او د معنی د دوانو مجموعه ده نو دی انګر به د ذکر کړی چې په خپل عجمي کې به دی نبی علیہ السلام د خبري خولي او نبی علیہ السلام دغه خبري بیا عربی ته راړولي د قران به پیش کړی چې قران شو آسماني کتاب شو نو د څه وایي چې مانند د انګر خبري شوه او لفظان د نبی علیہ السلام خپل خبري نو بیا داغه جواب مخکې ذکر شوی سورۃ بقره کې تر شوی دی چې کبارت کدا د نبی علیہ السلام خپل خبري او د آسماني وحی نه نو لن جواب دی چې قران کې دوه څه ډېر اهم دي یو فصاحت دی یو بلاغت او دریم د غیب او اطلاعات چې نه د خبرو اطلاع ورکوي چې د سبکیږي او قشان ټیک ټاک وشي نو د خبر د انسان نه چې خبر اطلاع ورکړي چې د سکیږي او هغه سی وشي د غیب اطلاع د انسان د وسه خبره نه ده دویم فصاحت یعنی د الفاظ استعمالول مسلسل دومره لوی کتاب کې د الفاظ استعمالول چې پاګه من تلفظ کول هیڅ مشکل نه بالکل آسان الفاظ راوړل دې ته فصاحت وایي او دریم بلاغت ته ویل کېږي چې الفاظ لګي او معنا به ډېر زیاته پرتای دا درې وانه هغه لوی کمالات چې د انسان د وزن بهر دي اب قرآن کې دا په کامله درجه موجود دي او انسان د کلام پیش کولای نشي نو په هغه وختونو کې په مخکې نبی عليه السلام چیلنج ورکړي که تاسو قرآن باره کې شکمن یې نو د قرآن د کتاب په شان د تاسو کتاب پیش کړئ کتاب نشي پیش کولای یو صورت پیش کړئ که صورت نشي پیش کولای یو آیت پیش کړئ خو تاسو خو عرب یې انسانان یې او تاسو کې شاعران هم شته لوی ماهرین د پکشته حالانکه نبی عليه السلام په خپل باندې لیکل وس باندې پوېږم نن پړل نو چې نبی عليه السلام یو جمله پیش کولای شي او انساني کلام نو تاسو خو سر کې پیش کولای شي د خاصانه خبره ده ټول عرب را جمع شي بشری کې باندې پیش کړي نو د نبی عليه السلام مخالفین د نبی عليه السلام خلاف اور قرباني ته تیار سرون قرباني ته مالونو قرباني ته کمی چې مخالف دشمنانو لیکن دی چیلنج جواب ته یو کستن کې نه خو د جبزه تیار مزدا مقابله کومه او یو آیت پیش کوم د غون قران په مقابل کې یو آیت پیش کول د هماغه جوړ نو د څه وایي چې د اعتراض جواب وړاندې تر شوی دی چې کڅوګ وایي چې د نبی دغه انګر چې کوم دی نبی عليه السلام ته خپل جبه کې معنا خودله او نبی عليه السلام دغه معنا خپل عربی ته راوړله عربی الفاظ یې ورله ورته قران ته جوړ شو دغه جواب مخکې تر شو او دویم جواب چې را دویم اعتراض چې نه دغه انګر ته هم دغه الفاظ خودل چې کوم د قران کې موجود دي هغه جواب قران ذکر دي ذکر چې هغه عجم سره دی او قران عرب دی نو عجم او عرب کې فرق نه پیژني څنګه یو عجمي کس ته قران د عربی د الفاظ ویل شي نو بری طریقه باندې دغه اعتراض دوه سوالات حل شو الله وحده لسان عربي او دا قران په عربی ژبه کې د مؤمن ښکارا او هغه دویم اعتراض دغه جواب متاسو وایي چې وړاندې ذکر شوی دی چې نبی عليه السلام عربی ته راړول نو تاسو هم عربی راغون شي دغه مقابله وکړئ ان الذين يقنحاكسان لا يؤمنون بآيات الله چاوی ایمان نه راوړي د الله تعالی په آیاتونو باندې او اعتراضونه کوي لا يهديهم الله الله تعالی په هدایت ونه کې دوی ته سم الله رب ونه کوي ولهم عذاب الیم او هغه د پر عذاب دردناک معلومی کې دا چې دین د پاره دینی علم حاصله ولو عملی کول د پاره ادب یو بنیادی شی دی چې سړی کې ادب یې نو دا بنسب کیږي او چې ادب نه نو دا بنسب کیږي په دې موضوع باندې یو عالم کتاب هم لیکل آداب المتعلمین باندې چې کوم کس علم حاصلې نه د کتاب احترام کوي د زی احترام وکړي او په دې طریقه باندې با چې ادب او احترام به کې نو د علم نصیب شي او عمل به وکړي او چې ادب نه عمل به د ځنه شي که زده شنو عمل توفیق به نصیب نشي او دې ځکه چې دوی ترازونه کوي په نبی عليه السلام باندې ادب پکې نشته دی او الله تعالی هغه بارک وجه الله يهديهم الله ولهم عذاب الیم دې خلکو ته الله سملار ونه خیر دې لپاره عذاب دردناک انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله یقینا دروغ جوړي هغه کسان چې هغه ایمان لري د الله تعالی په آیاتونو باندې نو بیا هغه دروغ جوړي د دین په مقابل کې هغه سره ډېر پراپګاندا ور سره ډېر قصې ور سره چې څوک د الله نه لريږي او قران باندې ایمان نه او اولئک دغه کسان هم الکاذبون هم دغه دروغجن خلق دروغجن چې معلومه وي نو څنګه معلومه وي چې قرآني آیاتونو باندې یقین نو دغه دروغجن خلق دي به هر څه وي او چې قرآني آیاتونو باندې یقین ونده به دروغ نه وي دا احتیاط کوي گزاره